سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وخشوعهن وأتم ركوعهن كان على الله له أن يغفر له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم و مسلمانان ورونو، اللہ جل شانہ پدے مسلمانانو باندے عبادات مقرر کری دی. بعض فرض دی، بعض واجب دی، بعض سنت دی. خدا عبادات درې قسم باندې دی: بدنی عبادات، مالی عبادات، او د مالی او د بدنی نه مرکب عبادات. بدنی عباداتو کے روجہ دا، منز دے، ذکر دے، تلاوت دے. سڑای چه روجہ نسی نو پدے کے پیسے نہ لگی مثلا، خود دا بدن استعمالی کی دا چکم عادات دی اللہ پاک الاغا بدل کی. چتا دا ورزی ڈوڑی خوڑا، چه دسکلا، اوبه دسکلی، دا با اس نکے دا سارنا ما خام پوری. دا دا بدن سر تعلق ساتی. او اثار باطن ترسی چی تقوی دا. قرآن شریف کے اللہ فرمائی دی تاسو باندې چی روجی اللہ فرض کری دی نو دے دا پارا لعلکم تتقون، چی تاسو کے تقوی راشی، دا گناہ دا بچ کے دل راشی. دا گناہ روجہ کے دا کمال دے چی سڑے دا گناہ دا بچ گئی. دا گرنگی پا دے بدنی عباداتو کے منز دے، مالی عباداتو کی زکاة دے، صدقہ فطر دا، قربانی دا. دا مالی عبادات. زکاة د خپل مال نه یو حصہ شریعت چې کوم طریقه مقرر کړی ده، الکه د سرو زرو د پاره، د سپینو زرو د پاره یو کم مقدار چې مقرر دی هغه ته نصاب وي.
بیا د هغې نه چې څومره مقدار لرکول دي هغې ته زکات وایي. دغرنګې د پټي نه څه پیداوار کېږي د هغې نه یو اندازه الله مقرر کړې ده. مال دی، غواګانې، میخې، ګډې، بیزي، اوښان، دا د چا وي. او د دې دپاره چې شریعت کوم شمار مقرر کړی دی، لکه 15 اوښان دي، دونه پکې زکات دی. 10 غوا میخې دي، دونه پکې زکات دی. 40 ګډې بیزي دي، دونه پکې زکات دی. دا خالص مالی عبادت دی. او یو عبادت هغه دی چې هم مالی دی او هم بدني دی، مرکب دی د دواړو نه. لکه مثلا حج. حج له یو سړی ځي نو ډېرې پیسې هم لګي، 4-5 لکه روپۍ مال پکې لګي او بدن هم پکې استعمالي. احرام به وکړي، طواف پکې، صفا مروه کې منډې به وهي. دا بدني. نو د بدني او د مالی نه مرکب عبادت دی. دا ټول عبادات په خپل ځای اهم ضروري او لازمي دي. چې کوم فرض دي نو دا قرض دي، دا به خامخا کې. عذر راغی نو جدا خبر. اوس یو سړی دی هغه سره مال نشته، نو حج له به څه لاړ شي؟ هغه سره مال نشته، نو زکات به د څه شي نه وري؟ خو په دې عباداتو کې دا مزد داسې یو عبادت دی چې د دې دپاره ډېر اعذار دي چې هغه شریعت نه قبلوي. اني باني شریعت نه قبلوي. دې کې دونه سهولت انسان ته راوستی دی، مسلمان بنده ته. که ته اودس نشي کولی، تیمم به وکړي. که ته ودرېدی نشي، نو په ناسته به مونځ وکړي. که په ناسته مونځ نشي کولی، نو د سر په اشاره به مونځ. دې خبرو کې دې ته اشاره ده چې دا مونځ ډېر اهم عبادت دی. د دې ټولو عبادتونو نه مونځ اهم عبادت. تاسو که فکر کړئ دا تبلیغیان چې کله بیان کوي نو داسې وایي چې سړی لا اله الا الله کلمه ووایي، دی مسلمان شي، نو د ټولو نه اول په ده باندې مونځ فرض دی. تاسو دې ته خیال کړئ؟ ولې؟ د زکات دپاره شرایط دي. هغه به مال راځي او بیا به پې کال تېرېږي. د پټي د پیداوار دپاره شرایط دي. محنت به کوي، بیا به 6 میاشتې او یا ډېر او یا کم یا کال پورې به په پټي کې محنت کوي. روزه رمضان به راځي، هغې ته به انتظار کوي. او د ایمان راوړلو سره په ده دا ټول فرض شو. خو چې کوم څیز د هغې وخت دی نو هغه پې هغه مونځ دی. ځکه ته خو به په دې ورځ کې یا په دې شپه کې ایمان راوړئ. مسلمان شوی به په ورځ کې یا په شپه کې خو ورپسې به د مانځه وخت را روان وي، یا ګنټه پس یا 2 ګنټې پس یا 3 ګنټې پس. یو سړی روسارو مسلمان شوی چې یو په ټایم کې په 2 بجې په 6 بجې مثلا، خو ماسپښین 5-6 ګنټې پس ماسپښین را روان دی که نه. نو د ماسپښین مونځ په ده فرض دی، خو زکات پې نشته، حج پې نشته، روژه پې نشته، هغه لا راغلي نه دي. د هغې لا استعداد ده کې پیدا شوی نه دی. نو دا مونځ په ټولو کې اهم عبادت شو. د مونځ په فضیلتونو کې رسول الله مبارک دا فرمایلی چې 15 منځونه الله تعالی په دې بندگانو باندې فرض کړي. چا چې د دې مونځ دپاره ښایسته اودس وکړه، دا اودس پوره خیال یې وساته، لاسونه صحیح وینځل، خولې صحیح وینځله، مسواک یې وکړو، پوزه یې ښه صفا کړه، مخ یې ووینځه، هر اندام یې 3 پیرې پې اوبه واړولې، او بیا د هغې
قوما او جلسه او قیام او رکوع دای په پوره خولي انداز باندې نو په الله باندې الله وای پیغمبر علیہ السلام وای په الله دا لازم نه په الله باندې څنګه شي لازم وله الله په ځان باندې دا لازمه کړی ده چې د تبار سو بخي دی به وبخي ګناهونه به ورته وبخي ګناهونه به ورته معاف او چې چا داسې ونه کړنو بخانه به ورته نه وي دارنګه فرمایي چې الله په دې مانزه باندې ډیر زیات فائدې ورکړي یو فائدہ پکې دا ده اولنۍ فائدہ چې د رزق به الله فراخ کړي مونږ لګیا شپه ورځ ډوډۍ په سیمنټ دیو د ډوډۍ ککوړې مخ کې ده او مونږ ورپسې یو ګرمۍ کې یخنۍ کې د شپې د ورځې هر حالت کې بس دا کوشش دی چې ډوډۍ ډېره کړم روپۍ مال دولت دا ډېر را پیدا کړم د دې لپاره آسان علاج دی 5 وخته پابندۍ سره موږ 5 وخته پابندۍ سره الله به اولنې مسله ستا حل کی چې د رزق ده اوس دا خو یقین سره تعلق ساتي دا خبره خو زړه ته کوزول غواړي او ګوره یاد وساته چې څوک د مانزه پابندي نه کوي الله به په عذابونو کې گرفتار کی په قبر کې په دنیا کې به د زندگی لنډه تنګي هر څه به سره دی مال به مسرای مثلا خدای به پریشان وي دته به اطمینان نه د دې وجنه قران کې الله فرمایي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ورځې په یو سر بل سر کې او د شپې په بعضو حصو کې موز قائم کا د موز اقامت کا د ورځې په یو سر بل سر کې موز نه مراد د سار او د مازیګر موز وزلفا من الليل او حصہ د شپې لکه د ماښام او د ماسخوتن موز راځي اوس دا خبره ده چې دلته تاکید سره الله پاک دا خبره حکم یې کړی دی امر دی اقیم الصلاة طرفي النهار د ورځې په دواړو سرونو کې موز قائم کا او بل طرف ته قرآن کې الله بل ځای کې فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى تاسو د مانزه حفاظت کوئ یعنی پابندی کوئ 5 واړه منځونه کوئ والصلاة الوسطى او خصوصا درمیانی منځ منظومه منځ د دې زیات خیال ساتئ الکه منظومه خو هر منځ دی ځکه 5 منځونه دي خو چې کوم یو منځ اخلي دوه به مخکې دوه به وروسته کم ته مراد دی د حدیثو پرانا کې په دوه منځونو باندې احادیث راغلي دي یو د مازیګر منځ یو د سبا منځ بعضی عالمان وایي د سبا منځ مراد دی ځکه چې د سبا د مانځ د سبا د منځ د ورځې دی ښه سبا چې وخیږي نو ورځ شروع شي نو د دې سبا د مانځ نه دوه منځونه مخکې د شپې دي یو د ماسخوتن او یو د ماښام او دوه منځونه ترې وروستو د ورځې دي یو د ماسپښین یو د مازدیګر منځومه شو په دغه لحاظ باندې او د مازدیګر منځ بعضې عالمان وایي هم د حدیث په رڼا کې وایي د مازدیګر منځ مراد دی لکه ولې ځکه چې
د دنه مخکې دوه منځونه د ورځې دي، یو ماسپښین یو سهار، او وروستو تېنه دوه منځونه د شپې دي، یو ماښام یو ماسخوتن. هلکه دواړه ټیک دي، دواړه ته مراد شي. حدیث کې دواړه راغلي دي. څوک چې وایي د سهار مونځ، نو دا د غفلت وخت دی. خلک اودی په خوب، د خوبه پاسېدل ګراني، شیطان پې غلبه کوي، شیطان یې په دې املا باندې ټپۍ مړله وختي دی. تصور وکړه پابسې مازیګر وخت هغه دنیاوي کار کې سړی اختی، د دنیا کار کوي. دکاندار دکان کې دی، زمیندار پټي کې دی، بل هر سړی د دنیا په یو کار کې اخته دی. ورېږه مړه دا کار وکړم نو بس مونځ کوم، ورېږه دا کار وکړم نو مونځ کوم. دکاندار لا ګاهک راشي، یا لکه مړه مازه ته ډېر وخت یې مال را سودا راکړه، بیا بل راشي نو مونځ زیړی مازیګر ته ورسئ، نو مکروه وخته مونځ ورسئ. نو د دې دواړو منځونو تاکید راغلی دی. اینا اقیم الصلاة طرفی النهار، طرفی دای خاص ذکر کړ، او الته وی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، د درمیانی مونځ. یو درمیانی مونځ د سهار هم دی او د مازیګر هم دی. ټیک ده، علما زمونږ علما وایي مازیګر مراد دی، او د سهار مونځ دغه د غفلت وخت دی. د کولو خو فایده معلومه ده چې الله به دې په رزق کې فراخي راوړي، خو ګورې د نه کولو وعیدم حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی. وی په کم کور کې چې د سهار مونځ نه کېږي، یو کس دوه کسه یا ټول، کم کور کې چې د سهار مونځ نه کېږي، نو درې قسمه آفتونه به دې کور ته متوجه شي. درې قسمه آفتونه به الله په دغه کور کې نازل کړي. کم کور کې د سهار مونځ نه کېږي، نو درې قسمه آفتونه به الله دې کور باندې نازل کړي. اولنې آفت دا دی چې دې کور کې به تنگ دستی راشي، دې کور کې به د رزق تنگی راشي، دې کور کې به سپیرواله او نحوست راشي. د رزق تنگی به راشي. ما تا ته مخکې ووې چې مونږ ټول هر سړی لګیا یو په رزق پسې منډې وو، په رزق پسې منډې وو، ښه او بد، غریب او مالدار، ټول مونږ لګیا یو په رزق پسې منډې وو. خو کوم څیز چې علاج دی نو هغه نه دا ټینګ. علاج دا دی چې د سهار د مونځ پابندي په جمع باندې. تاسو فکر وکئ، ټولو جوماتونو کې دا طریقه ده چې د ماښام په مونځ کې خلک ډېري، د مازدیګر په مونځ کې نسبتاً خلک ډېري، ماسخوتن هغې کې ډېري، خو چې د سهار مونځ شي نو د دوه نیمو صفو نه نیم صف له خبره راشي، یو صف له خبر راشي، پاو کم صف له خبره راشي. دا خلک چرته لاړل؟ دا خو د دې کلي خلکو، د دغې محلې خلکو، دغې جومات سره متعلق خلکو بېګا چې د ماښام مونځ پکې کړی. اوس ولې دا خلک کم شو؟ دا اوده دي، غفلت کې پراته دي، او شپه ورځې به منډې وي هم د دې دپاره چې رزق فراخه شي. نو اولنی ډوز د رزق د فراخېدو دا دی چې د سهار مونځ په جمع سره کوه. ستا په کور کې د داسې څوک نه وي چې هغه د سهار مونځ په جمع سره پرېږدي، چا دې کوي. یو قسم که پکې و
یو کس نو هم داغه په وجه بعد د ټول کور کې سپیرواله راځي ټول کور کې سپیرواله راځي دویم آفت مختصر در خبره کوم دویم آفت او مصیبت چې د کور کې راځي نو کور کې به د یو بل سره اختلافات پیدا شي جنگ جګړې به پیدا شي بلا وجه د خواخ او د انګور به جګړې ولی الګا یس څه خاص خبره به نه دا لوخه دلته پروت راول مشت نه خوچت به نو لو خبره به شروع بشي ایس بیس یعنی داسې خبره به نه چې پاغې د سړی جګړه وکړي پاغې د سړی اختلاف وکړي اوس ټولو کورونو کې دا حالت جوړ دی وګورئ تپوسونه وکړئ خپل کورونه مو ګورئ او د بل چا نه هم تپوس وکړئ پرون یو ملګری ما ته راغلی نو هغه ما ته ووایي چې یاره جي زمون په کور کې دوه خبرې ډېرې عجیبه او خطرناکې دي او د خفګان دي مې څه چل دی ولې خیر دی وی یو خدا ده چې برکت نشته په کور کې دویمه خبره دا ده چې موږ هېڅ بېسه یو بل سره جګړې کوو نو ما ورته ویل ستاسو په دې کور کې به داسې څوک وي چې هغوی به د سهار لمونځ نه کوي وی او درې کسه شته درې کسه ما ته وی کاروبار من ښه کوو سوزکی را سره دی چلو مې ترکاڼي کوو کارم دومره دی چې نمبر نه میلاویږي پیسې ښه ډېرې ګټو خو برکت پکې نشته ښه ډېرې پیسې راشي ښه ډېرې پیسې ګټو خو برکت په هغه پیسو کې نشته او هېڅ پیسه په کور کې یو بل ته انګتې ورچوو خوله ورچوو خبرې وته نو ما ورته وی دا درې کسان دا په مانځه راواړوي نو زه به ووایم چې خدای دې خوشحاله کړي خدای دې ورته هدایت نصیب کړي ښه خبره وکړه وی هغه موږ درې واړه رونه یو دا چې د کوم کار والی رونه یو موږ درې رونه یو وی موږ درې واړه رونه د سهار لمونځ نه کوو الله اکبر الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون درې واړه د سهار لمونځ نه کوو ناپوه هم نه دي پوه دي سمجدار دي د مانځه د فضیلت نه خبر دي د نه کولو د وعید نه خبر دي ابل کال زه عمره کې وم مدینه منوره کې زما ډېر زیات خدمت دغه ملګري کړی واته ورځې نهه ورځې ما مدینه منوره کې تېرې کړې او ده هر ماسخوتن به زما خدمت کو راته به چای به کله راوړو ډوډۍ به کله راوړو کله څه کله څه نو مدینه منوره کې لمونځ کوو نو ما وی دا خو ښکاره خبره ده د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې کوم کور کې د سهار لمونځ نور لمونځونه خو لا په ځای پرېږده د سهار لمونځ په کوم کور کې نه کېږي درې آفتونه به پې الله راولي یو به ترې برکت لرکي موږ ورته سپېروالی وایو د رزق تنګي ورته وایو الفاظ چې هر څنګه وي مفهوم او مطلب یې دقه دی چې مال به د سره یي جیب به دې ډکي بینک کې به وي کور به د سره پیسې وي خو سبا له به نه وي هلکه څه چلو شو پته نه لګي لالهنده دی او هېڅ بې سبب په کورونو کې اختلافات او جګړې قسم دی دا بیا په تعویذونو نه کېږي ښه دا بیا په سختونو نه کېږي دا بیا په ختمونو په دې خبرو باندې نه کېږي دا کېږي دا علاج وکړه علاج د دې ګولۍ وخوره ستا په سر درد دی او ته ټوپونه وایې نو ښه به دې سر درد سیوا شي نه نه ته به دې له ګولۍ خورې علاج یې د مونځ پابندي ده د ټولو مونځونو خصوصا د سهار نماځه د سهار نماځه هر څه کې به بې برکتي راشي جنگ جګړې اختلافات به چې کوم دی راشي او دریم نقصان چې هغه د ټولو نه زیات نقصان دی دا دوه نقصانه خو د دنیا دی یاره رزق پیسې ګټم او پوهېږم پې نه برکت پکې نشته
او یو بل سره اختلاف دی جګړې دي زه خو د دنیا د څونه ژوند دی دغه پورې به بیا به ختم شي خو دا بل دریم آفت هغه انتهایی خطرناک دی فرمایي چې یو مونځ یې پرېښود نو د ایمان یوه حصه ترې کټ شو چې بل یې پرېښود د ایمان بله حصه ترې کټ شوه بل 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 اخر ایمان ختم شي ایمان ختم شي دیو جن رسول الله مبارک یو حدیث کې دا فرمایلی الفرق بین المؤمن والکافر الصلاة د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق هغه مونځ څوک مونځ نه کوي امام شافعي رحمه الله هغه ته کافر وایي بعینه کافر څوک مونځ نه کوي هغه ته امام ابو حنیفه رحمه الله کافر نه دی خو که انکار یې کوي بیا کافر خدا نور نحوست خو سر راځي کنه مونځ نه کوي نو بل یو حدیث شریف کې دا راغلی یو ګناه سره نو مونځ نه کول ګناه ده کنه دا خو ټولو نه غټه ګناه ده د په دې زړه تور داغ راشي بل داغ پې راشي بل پې راشي توبه نه وباسي او نور ګناهونه نور بېلمازۍ دا غیبتونه او دا خو لا پسې وروستو خبرې صرف د یو مانځه خبره ما تا ته نو دا زړی په دې تورو داغونو کې پټ شي نو تک تور شي نو چې تک تور شو اوس پې د دین خبره اثر نه کوي بیا پې د قرآن او حدیث خبره اثر نه کوي بیا پې د تبلیغ والا خبره اثر نه کوي بیا پې د عالم خبره اثر نه کوي بلکې الټا ریاکشن کوي رد عمل کوي ځکه هلته خو دننه د ورتلو لار نشته زړه ته که نه اخو یا ختم شوی دی هغه ایمان او یا هغه په تورو داغونو کې پټ شوی دی نو یو بل غلاف ورته راغلی دی په پرده کې شوی نو چې په پرده کې دی نو هغه د دین خبره نه ورکوزېږي نو چې ته ورته خبره وکړې ځه مړه ستا موسرې والوتې مونږ وایو که نه وایو دا دی هیسزبرګ راغلی دی یو سړی دی یا زبرګي یا دی غیر زبرګي خو چې تا ته نیکه خبره کوي نو اول پې عمل وکړه چې پې نشي کولی نو هغه ته څه وایم حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي و یو عمل که په تا کې نشته هم نو ته د هغې بل ته وینا کولی شي لکه ته اوس نفل مثلا او ذکر مثلا دا نه کې یو خو فرض اعمال دي فرض به کې فرض کې خبره نه ده نفل اعمالو نفل مونځ کې لکه دا فایده دا فایده ټولې خبرې دي مخې ته تی په خپله نه کې نفل او بل ته نفل کوه کولی ویلی شي د دې وینا برکت به دی چې تا به د خپل ضمیر ملامته کړي مړه بل ته یې وی او په خپل یې نه کړي بل ته یې وی په خپل یې نه کړي نو آخر به تم شروع وکړي بل ته د ذکر وی او په خپل یې نه کړي آخر به تم تسبیح راوالي نو زما وروڼو د مانځه دا اهمیت ډېر زیات دی دا خبره ما نن په دې وجه باندې وکړه یو خو بېګا دغه ملګري ما نه تپوس او دویم سار ما چې په دې خپل اصلي ته خو خپل ځای معلومي سار مې په دې جومات کې وکتل نو نیم صف پوره صف هم نه نو ډېر خفه شوم چې یا الله دا خو منځګزار خلک دی بېلماز هم نه دي بېدین هم نه دي او دې خلکو کې یو صف دی د دوه نیمو صفو په ځای باندې یو صف دی یو صف نه نیم صف دی نو زما وروڼو د مانځه پابندي وکړئ دا خپل بچي دی باندې پابندي وکړئ دا جومات ته راولئ الحمدلله زمونږ په دې محله کې بعضې کسان داسې شته چې هغه د سره د خپلو بچو د وړو بچو جومات ته سار راغلی خوشحاله شم زم الحمدلله خدایه مونږ خو ډېر بې خونده یو خو زه د دوی د برکته به الله په مونږ باندې رحم وکړي نو زما وروڼو
د دین سره ځان منسلک کوي، دینی مجالسو کې کینئ، د دینی خلکو خدمت کوي، د دینی خلکو دین سره د وابسته خلکو د هغې سره محبت کوي، د هغې خدمت کوي. الله به د دنیا هم درکوي، الله به د آخرت هم درکوي. زمونږ دلته الحمدلله موږ سره طالبان دي، نو موږ له خپل انتظام به کوو نو د ډوډۍ. نو د دې کلي یو نوجوان هلک دی، هغه ما ته وایي یاره جي دې ټولو کلو کې دا خلک دا وظیفه راغواړي. ګنې موږ سره روژه کې هم دلته الحمدلله 15-20 کسانو، او اوس هم دغسې دي. نو هغه راته ووایي چې دیک دا طالبان به د کلي کورونو ته ورلیږو. هغه مونږه ما وی ورېږه اول د کلي والا ته ووایو. نو دا هلکان پسې وګرځېدل، هر چا ورته وي د خدای بندګانو مونږ خو دغې ته یو کس ورته ووایي وی مونږ د دادا او د بیبې ډوډۍ اوس هم پخوو، چاله یې ورکړو. او یو خبره ته بله مو کوم، ګورې په دې ورکړه کې دا زنانه ډېرې تکړی. موږ دا نارینه داسې لږ پس پس کېږو، هلته اوړه خو موږ راوړو که نه، بینډۍ خو موږ راوړو که نه، نو موږ پکې لږ شومتوب کوو، خو دا زنانه سخیاني. الحمدلله اوس دا هغه طلباو خدمت په داسې اعلی پیمانه باندې کېږي، په داسې اعلی پیمانه باندې، او موږ هم ته بېغام یو، بې فکره یو ته. نو زه په دې خبره ما ته ډېره خوشحالي ده الحمدلله. انشاءالله موږ د مدرسې دا ترتیب روان دی، فی الحال په جومات کې ده. تاسو هم دا دعا کوو چې الله پاک د تعمیر دپاره وسایل مهیا کړي او دا تعمیر وشي. نو مدرسه انشاءالله موږ خو دا خیالو چې موږ به صرف سکالې د حفظ کسان لرو، موږ سره د 2 او 3 درجو طالبان را، موږ 3 درجه موږ سره ځای نشته، ورسره د تجوید دا ځان له مستقله یو شعبه ده. نو زه د دغې خویندو میندو ستاسو د ټولو کلیوالو په دې ډېره شکریه ادا کوم او دعاګانې کوم چې الله پاک ستاسو بندې بیړې روانې کړي او په رزق کې مو الله فراخي راولي. د دغې طالب دا لږ غوندې خدمت تا ته څه پته ده، تا د چا خدمت وکړو؟ تا د هغه چا خدمت وکړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام وارث دی، د پیغمبر علیه السلام وارث دی، د هغه وارث خدمت دې وکړو. نو د هغې برکت دا دی چې الله به تا ته بخښنه کوي، الله به تا ته بخښنه کوي. رسول الله مبارک په خپله ویلي، نو چې بخښنه درته کوي لږ خدمت، هغې نه به الله پاک تر دې پورې اول طالبان راغلل نو 10 روپۍ ورسره ویل که مې داسې وی جي دا کور کې انګولې نه و نو 10 روپۍ مونږ له راکړې ګوره وته. نو ما ته نور هم خوشحالي، د خوشحالۍ نه مې سترګو کې اوښکې راغلې. دې زنانو کې دومره مینه ده، دومره محبت دی چې انګولی یا تیار نه دی یا شته نه. نو راشه دې بچو له پیسې ورکړه، دی به په دې خوشحاله شي. نو الله پاک دې د دې ټولو دنیا او آخر ښایسته کړي او مزید هم آینده به هم تاسو کوشش د دې خبرې کوئ چې څومره طلبا مونږ سره دلته دي د هغوی خدمت وکړئ، نو الله به دله دنیا او آخر دواړه ښایسته کوي. الله دې مونږ ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.